Forgive me, Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. یو حدیث ته یو که پاغي من عمل وکړو آخرت قبر به خسته شي، خو دنیا کې به نهایتي تاسو خوشاله ژوند تیروئ، ټینشن فری، خوشاله، پرسکون، پړه دماغ آرام. دا موږ ځان په خپله پریشانه کړی دی. هغه حدیث کم دی، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا، او کما قال. ولا تحاسدوا که خدای پاک چاله دینی یا دنیاوی عزت ورکړي، پیسہ بینک بیلنس، تاسو وایئ یا الله نور هم ورکړي، چاته هم خفه کېږئ مه، الله ورته هم درکړي. ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الاشیاء. اگر چې څوک ښي عزتداري یا پیسو والے، خلکو سره بغض ډېر کوي، حسد ډېر کوي، غریب سره نه کوي، بوډا سره هم څوک نه کوي چې بیکاره شي، ماشوم سره هم څوک نه کوي، خو څوک چې بره خېږي نور کسانو سره بغض کوي. حسد مه کوئ. ولا تدابروا، د چا غیبت مه کوئ. هغه کس چوک دکان کې غیبت کوي چې هغه شرمېدلی کلي کوي، چې زه هم شرمېدلی یم چې نور مه شرموم. غیبت مه کوئ. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، بغض مه کوئ. هسې د یو کس بدي شي، نه جګړه شوې ده، نه څوک څپېړه شوي دي، یو بل سره مینه کوئ، محبت کوئ. که د زړه سکون غواړئ، کینه بغض مه ساتئ. ولا تجسسوا، جاسوسي مه کوئ، دی کم خوازي، هغه کم خوازي، دا کم خوا روانه، دی به دا وایي، د به دا مطلبي. ولا تقف ما ليس لك به علم، خپل کار سره کار ساتئ. وابکي علی خطیئتک، په خپله ګناه باندې وژاړه، موږ د بل په ګناه جاړو. ولیسعک بیتک، ستا کور دی ستا دپاره ارتی، مطلب دا نه شل کنالی نه، دو مرلی، خو چې پرسکون پکې ناست دی. سکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان ٹھیک ده، ځای جماعت ته. چوک دکان کې فضول ودرېږې، کور کښېنه، د نظرونو حفاظت کوه. نو جاسوسي مه کوئ. دا پښتنو کې دا شی ډېر دی، موږ کې دا شی ډېر دی. ولا تحسسوا، د چا د لور او د خور عزت مه اخلئ. بې عزته کوئ مه. ستاسو لور او خور نشته، ته دا نه غواړئ چې ستا خور او لور ته څوک په غلط نظر وګوري. نه چا چوک، دکان، کور مخې ته، کالج ته، سکول ته مخامخ مه ودرېږه. بده خبره ده، ګناه هم ده، خدای پاک هم خفه کېږي، خپله به وشرمېږه. ولا تحسسوا، چا د لور او خور عزت مه اخلئ. هر څوک چې پردی زنانه دي که نه، دا خپلې خویندې او لوریانې ګڼئ. انشاءالله ستاسو زړه به صفایي. وکونو فی الله اخوانا، خپلو خپلو کې رونه رونه شئ، خویندې خویندې شئ، یو بل سره مینه کوئ، صحیح طریقې سره ژوند تېروئ. ژبه پاکه کې غیبت، چغلي، کنځل مه کوئ. خېټه پاکه کې حرام نه ځان وساتئ. شرمګاه پاکه کې د بدکارۍ نه ځان وساتئ، همیشه به خوشحاله. ګناهونو وجې تکلیفونه راځي، او ذهني تکلیفونه ډېر، بغض، حسد د دې وجې راځي. ښه پوهېږو چې موږ پسې غیبت وکړي چې غیبت ګناه ده، خو بل پسې غیبت کوو. ښه پوهېږو چې خلک زموږ قدر وکړي، د بل قدر به نه کوو. ښه پوهېږو چې زموږ څوک غیبت وکړي، او شپه ورځ بل پسې لګیا یو. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وکړي.